الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے عاقل غوگونی سماتا مرگے نپریک دی سڑے خپل رضا تا ڈیرے ما تکڑے مرئی د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبره به یې نه کتل هیچا ته د اجل سواره په تخ بدل راشي ناګهانه به تالاشی وایم تاتا پجندنی توب اوباس رحمانا چی قیامت کی شرمند نشی اللہ تا چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتې د دولت نه ای کنگال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانا دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانا مرگ د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو مرگ د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو ټول په مینې محبت په شوق سره یو ځل درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام، زما د اسلام فگو مسلمانانو سامعین حضراتو، اللہ جل جلالہ اما نوالہ قرآن کی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، چې اے ایمان والو تاسو خپل ځانونه خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کړئ. بل ځای کې الله پاک فرمایي وانذر عشیرتک الاقربین، خپل رشتہ داران د جهنم د اور نه بچ کړئ. بل ځای کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والاو تاسو په اسلام کې پورا داخل شئ. الله زی په زی باندې آواز کوي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، اے ایمان والاو توبه وباسئ او په خپلم توبه وباسئ، په خلقم توبه وباسئ. تمام محترمو، نن دنیا کې الله جل جلالہ ہر انسان ته اختیار ورکړی دی، هر زنانه ته، هر نوجوان ته اختیار ملاو دی چې دا نیکی کوي، بدی کوي، الله راضی کوي، خفه کوي، ایمان راوړي، کفر اختیاري، هر انسان ته الله اختیار ورکړی. زما محترمو، نن چې د گناهونو دا کم سیلاب دی، اکثریت زمنګ نارینا زنانا د سیلاب په مخه کړی دي. د هغې غټه وجه دا ده چې موږ او تاسو د جومات نه لرې یو، موږ او تاسو د قرآن نه لرې یو، موږ او تاسو د علماو نه لرې یو، موږ او تاسو الله والاو سره ناسته نشته. دې وجې نه حدیث کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو ټول په ټوله باندې مشرانې، نگاهبانې او د هر مشر نه به د خپل کشر تپوس کیږي. ستاسو دا کم زامن، دا کمی لوریانی، دا بیبی، دا د کور چې څومره فیملی دا، د دې متعلق به الله موږ او تاسو نه تپوس کوي چې نن دا موبایل کیمرې مخې ته کم زنانه چې د خپل حیا لپټه غزار کی، کم نوجوان چې خپل انداز د تلو د ویلو هغه بدل کی. زما محترمو، چې کم نوجوان د غیرو، د کافرو، د یهودو د طریقونا د بول چال نه متاثر شي، چې کمی زنانا د کفارو یهودو د هغې د لباس او ډیکوریشن نه متاثر شي، او کمی زنانه ته د بی بی فاطمه حیا نه چې کم دی حیا نه ورځي چې بی بی فاطمه څومره حیاداره وه، بی بی عایشه څومره حیاداره وه، خدیجة الکبرا څومره حیاداره وه. زما محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لور پسې راغی، فاطمه رضی الله عنها پسې، ورته وی لور جانې زه تا پسې راغلی، ما سره لاړه. فاطمه بی بی عرض کوي یا رسول الله زما خاوند نشتا او تاسو ویلی دی چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور بهر موزي. الله اکبر. جناب محمد رسول الله لوی هستی د الله نبات پزمک باندې جناب محمد رسول الله، لیکن سوی یا رسول الله تاسو ویلی چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور موزي. علی رضی الله عنه کور کې نشتا، ما ته مې د خاوند اجازت نشته، زه قدم هم بار نشم اخست. په دې کې
علی رضی الله عنه تشریف راوړ. چې کله علی رضی الله عنه راغې نو خپل بیبي ته وی فاطمه رضی الله عنها تا چې جناب محمد رسول الله ستا بابا جان څنګه راغله؟ وی اے علی ما پس راغلو چې زه به د خپل لور دا ځان سره کور ته بوزم، خو اے علی ته په کور کې نه وي، زه ستا د اجازت نه بغیر ورسره لاړ نه ړم. وی الا شابه جلدی کوه شابه خپل بابا جان سره لاړه شه. زما محترمو چې کله فاطمه بیبي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وانیدا نو الله رسول خپل سترګې مبارکي علی رضی الله عنه پسې ورواړولې، زومې دی کنه ورته اے علی تم راځه، اے علی تم راځه. علی رضی الله عنه امزان سره کو بهر حال خبره مې دا کوله چې محمد رسول الله مخکې بیبي فاطمه ورپسې او علی رضی الله عنه د ټولو په آخره کې شا طرف نے آواز ورکو یا رسول الله و دی بیبی فاطمه ته وګوره کنه د خپل خاوند نه مخکې روانه ده. ووري اے فاحش زنانو، اے ټیک ټاکرو، تاسو هم بیبی فاطمه ته مخامخ کیږي. اے د خپل خاوندانو نافرمانی کوونکو زنانو، اے د خپل خاوندانو په امانت کې خیانت کوونکو زنانو، چې د کمی وی زنانه نه خاون خفی ناراضی وی ټوله زندگی دا زنانه په یو سجده کې تیره کی، لیکن د دې یو عمل یو لیش بر اسمانونو ته نزی. الله اکبر. خاون خفه دی، خاون ناراضه دی. نو بیبی فاطمه د جناب محمد رسول الله پس روانه ده او علی رضی الله عنه د ټولو په اخره کې دی او شکایت کو یا رسول الله ته وګوره دی بی فاطمه ته د خپل خاون نه مخکې روانه ده. الله رسول فرمای اے فاطمه او کنه ته د خپل خاون نه مخکې روانه وي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه د خپل خاون نه مخکې روانه چې د جناب محمد رسول الله په قدم باندې بیبي فاطمه قدم کی دی او چې کله بیبي فاطمه قدم اوچت کی رسته د هغې خاون را روان دی، د بیبي فاطمه په قدم باندې خاون دی قدم کی دی. نامحرمه نارینا د بیبي فاطمه په قدم د پاسه قدم کی ندی، د بیبي فاطمه قدم اونه ګوري بیا به خلک وایي چې د بیبي فاطمه قدم داسیو یا رسول الله دا خبره زه نشم برداشت کول. دومره حیاداره، دومره دینداره، دومره تقواداره، ځکه خو وایي چې د جنت د زنانو سرداره به دغه بیبي فاطمه وي. دومره حیاداره، دومره دینداره. زما محترمو او چې وفات شوله نو وصیت هم دا کړو چې زما جنازه دې د شپې په تیاره کې ویستلی شي، چې زما د جنازې په کټ باندې کم صادر خور دی چې هغه صادر هم نامحرمه سړي ونه ګوري. نو اوس د دې زنانا چې هغې په دنیا کې په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې جوړې کړي دي، هغې په خپل ژوندانه باندې خپل لباس، خپل بدن، خپل خبرې دنیا ته اورولی دي، نو د وفات نه بعد چې څومره صادر امتنه راتاوي کې دا فضول دی که نه دی؟ اواز راکړي فضول دی. هغې د په ژوند باندې هغې دومره بې حیایي کړې ده په ژوند باندې. او زما محترمو وی حدیث کی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الحیاء شعبة من الایمان، دا حیا دا د ایمان اهم شعبه دا اهمه. چانه چې حیا لاړه دا لازم ملزوم شیزونه دي، لازم ملزوم پیوستی او بل سره تړلی شوي دي. چانه چې حیا لاړه وی دنه ایمان هم لاړو. مثلا زه تاسو اوس پویو بعضې خلک فرض ادا کوي سنت پرېږدي، وی مړه سنت دي که نه وی څه فرض او واجب خو نه دي،
فرض ادا کوي او سنت پریدي نو یاد ساتئ د دې خلکو نه با فرضم نه قبلېږي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. قرآن کې الله پاک چې فرمایي چې تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ نو اسلام کې پوره پوره داخلېدل د الله احکامات او د جناب محمد رسول الله طریقې چې را یوځای کی قرآن بم منی حدیث بم منی فقه بم منی قیاس بم منی تب بیا چې کم دی په پوره دین باندې چلیدونکی او چې نه الله راضي کې او محمد رسول الله خفه کې نو د دینه به د عبادت قبلیږي آواز راکړي. پلار راضي کې او مور خفه کې دا خدمت به قبلیږي. زما محترمو نو فرائض کوي او سنت او واجبات پریدي نو دا خو نیمګړی دین شو او نیمګړی دین د هغې سره د الله د کامیابۍ وعدې نشته. نو همدغه شان چانه چې حیا لاړه وی دنه ایمان اټومیټیک لاړو. دا لازم ملزوم دی یو بل پسې پیوستي تړلی شوي دي. نو زما محترمو اوس تاسو وګورئ په الله قسم یو اور بل دی د ګناهونو یو اور بل دی د فحاشۍ یو اور بل اور یعنی زمونږ د مشرانو سره خو دا ټچ موبایل نشته مونږ خو د ذرې نه خبرېږو چې څه روان دي معاشره کم طرف ته لاړه. زه خو حیران شم مخکې دا غټ الکان نوجوانان داسې ګډوډ رواني ګډوډ لکه د لیونو غونته کې او فخر کوي او ګانې به پې پریخي او زما عزتمندو ټیک ټاک به پې جوړ کړی اور دومره لایکونه به حاصل کړي چې شابه تکړه شه هر سړی ورله لایک ورکوي تکړه شه نورم بیا سوی ویره معاشره خراب شو بېدیني شوه فحاشي شوه. تاسو دا کم خلک پالو کړي دي سپورټ کړي دي د الله بندگانو د دې به الله تاسو نه تپوس نه کوي. نو زاخو نارینو زنانو اوس داسي آغا خپل لباس وغورځولو آغا د پوډریانو او د لوپرانو او زما عزتمندو د لیونو غونته کې آغا اندازونه اختیار کړي دي. زمونږ دا لاندې نسل دا نوسی کړوسی دا رونا دا زما عزتمندو د خپل مشر رور ته ګوري چې هغه ټیک ټاک جوړوي نو سبا چې دا ماشوم راغټ شي په ایمان وای دا به همدغه شان کوي که نه به کوي. هغه ورځ ووري دا ډیره جوړه خبره زه تاسو ته کوم دا خامخا ووري. زما محترمو سملګری ما سره لاندې ناستو ما ورته همدغه شان بیان کولو نو هغې جړه فریاد کول چې یاره دا معاشره کم طرف ته روانه ده دا څه حالات دي د دې نه به هم دا حالات بدتریږي د دې نه به هم چې زمونږ د دې آینده نسل به څه کېږي سوی وی زمونږ د دې آئنده نسل زمنګ د بچو نوسو کړوسو بس کېږي. ووري ما ورته ویلې تاسو خپلو اعمالو ته وګورئ خپلو یارانو دوستانو ته مو ګورئ. تاسو لاندې په ځمکه باندې ناست زه درته بره په منبر باندې ناست زه درته د الله د رسول خبرې کوم. تاسو په مجلس کې په پوله پټي بیټک په اجره کې چې کم محافل تاسو جوړ کړي دي او کمی خبرې کوي او دا تاسو کم شیزونو پسې ګرځئ تاسو د هغې نه په خپله باندې ښه خبردار چې ستاسو راشه درشه د چا سره دي ستاسو تلل راتلل کمو ځایونو ته دي تاسو کمو ځایونو ته خپلې سترګې اوچتوئ ستاسو په دې خولو باندې دا کمی خبرې دي تاسو په دې خپلو سترګو باندې څه ګورئ په دې خپلو غوږونو باندې څه اورئ. نو ما ورته ویلې ستاسو آینده نسل با تاسو نه چې کم دی یو په لس چنده زیات خطرناک وي او زما آینده نسل بچین وسی کړ وسی انشاءالله العزیز همدغه شان په منبر باندې بناس وي وجه څه ده موږ په خپل ژوندانه باندې خپل بچو ته دین ښایو
قرآن خایو د محمد رسول الله طریقې ورته خایو حیا ورته خایو خپل بیٹک او خپل اجرې ته خپل مجلس ته خپل محفل ته موږ غلط سړی نه پرېږدو. زما بچی چې کم دی چرته آیسی او پوډري او چرسی او ټیک ټاکر او فاحش ته چې کم دی اوبن نه پیش کوي. فاحش او بدماش او بد اخلاق او بدمزاج دا روټۍ نه راوړي په بیټک کې ورته مخې ته کیږي. ما الحمدلله د خپلو بچو خدمت د علماو خدمت پې کړی دی د بزرګانو خدمت مې د خپلو بچو نه اخیستی دی. زما په بیټک کې او په مجلس کې او په اجره کې علماء راځي بزرګان راځي تبلیغ والا راځي او زما محترم و زما بچی د هغې خدمت کوي. نو یم ستاسو آینده نسل وا همدغه شان په اوتو بوتو باندې سر وي او انشاءالله زمونږ آینده نسل وا همدغه شان په منبر به ورته ناست وي او ستاسو بچو ته به دین ښایي انشاءالله او ستاسو بچو ته به حیا ښایي او ستاسو بچي به د ګمراهۍ نه بچ کوي. وجه څه ده؟ ته خو په خپل ژوند باندې خپل بچي ته سمه لار نه ښیې کړه. خپله به صحیح ژوند پلار نه تیروي مور به نه تیروي او خپلې لوریانې به دینداره غواړو خپل بچی به دینداره غواړو. دا نشي کېدی. ابراهیم خلیل الله او د هغې بیبي دا ګوره ډېر د پوینټ خبره زه تاسو ته کوم. ووري ښه قسم په رب العالمین د دې ښځې د لاسه د دې بچو د لاسه ته ذلیله نه شوې رسوا نه شوې. په قام قبیله کې په شرمونو باندې ونه شرمېدې. دا ګیره دا به په سپي باندې دا ګیره ولاړې په انسان به نه وي ولاړه. دا د زړه درد نه زه دا خبرې تاسو ته کوم. دا اوس زه کراچۍ ته په دوره باندې تللی وم تاسو به کتلي وي ویډیوګانو کې په دوره باندې تللی وم. هر ځای کې همدغه یو اور بل دی. هر ځای کې دومره زور سره فحاشي شروع ده چې زما استاده نسل په دې سیلاب کې لا ونه شو. نو دا یاد ساتئ زما محترمو. که موږ او تاسو په دې خپلو زنانو باندې مضبوط نظر په دې خپلو زامنو باندې لوریانو باندې مضبوط نظر ونه ساته او بیا دا ټچ موبایل یې موته ورکړی. ټچ موبایل پوه شوې که نو ابراهیم خلیل الله د هغې سره بیبي هجره بیبي یو شان قرباني ورکړه. یو شان د اولاد په تربیت کې سات ورکو. زما په دې خبره پوری خاوند پلار د بچو د تربیت دپاره لګیا دی او مور دلته پلار له سات نه ورکوي خاوند ته سات نه ورکوي. دا بچی چرتم د مور او پلار د سترګو یخوالي نشي جوړېدی چې پلار خپل سوچ دی او د ښځې د مور خپل سوچ دی. دا ښځه د خپل خاوند په سوچ کې خپل سوچ نه برابري. ښځه د خپل بچي یو طرف ته راښکاږي او پلار یې بل طرف ته راښکاږي. نو ابراهیم خلیل الله قربانی ورکړه د الله د دین دپاره. یو شان قربانی حجری بیبي ورکړه. نو الله پاک بچیم قربانی والا ورکو حضرت اسماعیل علیه السلام. په غوسه کې په جذبه کې به فیصلې نه کې بعد کې به په دې خپله فیصله باندې بیا په سلګو باندې جاړي. نو زما محترمو د خولې دا زهر دا ډیر خطرناک وي. د خولې دا زهر ډیر خطرناک وي. اکه زنانه دا خوله غلط استعمالی خپل خاوند ته یا دغه خاوند خپل ښځې ته یا بچو ته یاد ساته چې کم پلار بچو ته سخته لهجه استعمالی همیشه د پاره به دا بچی د دې پلار نه لرې کیږي. دا یاد ساته. بیا دا مور پلار وایي چې یاره دا بچی مانه ولې بیل شو ولې پلار سخت مزاجه دی مور سختی کوي لوریانو سره انګوریانو سره سختی کوي. نو دا انګور به بیا خامخا پټ پټ چې کم دی خپل خاوند به پوهېږي چې به د کور نه بار کېدل پکار دي او که نه دا خو کېږي داسې. نو چې زوی در نه واخستو نو ستا دا زوی خو بیا د خپلې ښځې په اشاره باندې چلیږي. ته څه وی نو بیا دې مور نه د خپله لهجه نرمول پکار دي. مینه محبت
ښکلي انداز. پلار لا خپلو بچو ته مینه محبت ښکلي انداز. یو ملګري تازه واده کړی نو دا ښځه ورته کمره کې چې کوم دی ناستي خبرې اترې کوي. دا ښځه د خپل خاوند ته وایي ځان نه دې بخیل جوړ کړی، کله ناکله ځان سره راوړه که نه. نو اوس په کور کې چې کوم دی پلار دی مور ده دغه شان خویندې دي، نو د واده نه بعد زندگی بیا لږ مشکل شي چې اوس ښځې له راوړي که خویندو له راوړي که مور و پلار له راوړي که نه. نو د غریب سړي خو دومره وس کېږي نه بیا چې ښځې له هم راوړه خویندو له هم راوړه مور و پلار له هم راوړه. نو زما محترمو د اوس چې کم دی چېرته امرود اخیستي دي او په یو تور شاپر کې اچولي دي او هغه شاپر یې دلته په بډه باندې چې کم دی والی دی داسې دی شلوار دی پرتوګ کې دننه هغه پلشته که دغه ګوتۍ ورغورځولې د امرودو او کور ته رادننه شوی. اتفاقا مور و پلار یې بار صحن کې ناست دي، دا اوس داسې کوږ را روان دی. هغه امرود چې کم دی لاندې را ځوړند دی پوره خلطه که نه. وایي بچیه په تا څه چلو شو؟ مور یې هسې مې دا له خپې لږې خوږېږي را خوږېږي د هغې وجې نه که نه. منځ کې خو معامله بدله وه، مور و پلار نه یو شاپر پټولو که نه. نو اچانک الله رب العزت خو الله دی، نو هغه شاپر وشلېدو، یو امرود به دې پینسه باندې راوتو. نو مور او پلار بار صحن کې ناست دي، وایي بچیا ګیر شوې که ګیر نه شوې؟ وایي هر چا سره ټرت خو مور او پلار سره نه ټرت. نو مور او پلار خو غریبانان ټول عمر د دې بچي د دې لور د خوشحالولو د راضي کولو کوشش کوي، او بیا دا زامن چې کوم دی دا بیا پټ. نو زما محترمو درخواست مې دا کولو چې دا خپل زنانه ځان سره یو شان ونیسئ، چې دا زنانه تا سره سپورټ شروع کی، تا سره چې کم دی د دې اولاد په تربیت کې ولګي. والله العظیم هغه سپینګیری بابا راته په جړه شو، وایي د خلکو بچي ګورم عالمان جوړېږي او زه وایي په جومات کې خلکو ته بیانونه کوم او زما خپل بچی احسین شو په دې پټو کې ناست یو چرسونه څکي. وایي زه به بیان څنګه خلکو ته کوم، زه به څنګه خلک د بدو نه منې کوم چې دلته زما خپل بچي بار په پټو کې لګي چرسونه ایسونه لګي. وایي زه دا خو پسین لاوکا وایي هغه نوسي مې مس په ایسونو باندې راوړېدلي دي. نوسي وایي زه د کمې خبرې غم وکړم، زه د کمې خبرې غم وکړم وجاړم. نو زما محترمو دا د الله د رسول په منبر ناست یم چې د هغې ما جاج پړتال واخیستو، هغه غټه وجه دا وه چې د هغې سره ښځې ساعت نه و ورکړی. ما خو تاسو ته وویلې دغه بچي دا بیا زما عزتمندو بس په ګډو وډو باندې زما والد صاحب او والده دواړه یو شان. زه د مدرسې نه راوتښتېدم، ماشومتوب زمانه وه د طالب علمۍ، نو چې راوتښتېدم او بیا زما محترمو والده مې چې کومه ده اوس مخکې وروسته کېږي، الله زوی مې راغلی دی. موږ به 3 هفتې یو میاشت بعد به چې کوم دی د مدرسې نه راتلو او د زیارت په ورځ به رالو او د جمعې په مازدیګر به واپس تلو، یو میاشت بعد. خو دغه ټایم کې بس لږ مدرسه کې تنګ شوي، خوراک مراک پیسې هم ختمې شوي وي. دا خبره ده معاشرې په اصلاح باندې کوم. نو چې رالم نو مور مې غریبي کله شربت او کله یو شی او کله بل شی، والد سے مې ورته یو ګزار ورکړو زما والدې ته. واورئ ورته وایي بچي به راته نه ورانې، یو ګوټ اوبې راوانې اونس کې ډاري کې په موټرسایکل کېنولم او مدرسې ته بوتلم. نو دا خبره مې دې پورې وکړه چې اکثریت بچي ورانېږي دا د مور د لاسه. خیر دی پلار را ټیټۍ مور به مخې ته راشي او آواز راکړي داسې ده که نه ده؟ خیر دی مدرسې له بله خیر دی بیمار دی بس خیر دی. پر ربي کا به قسم چې دا ماشوم به باد کې بیا په سرو سترګو باندې جاړي. دې زنانو ته درخواست کوم
چې دا ستا خپل بچی سره محبت نه دی، والله العظیم دا غټه دشمنی ده چې ته په ماشومتوب کې د ماشوم سره نرمي کې، نرمي منه کې کاغه سکول دی او که مدرسه ده، د دې تربیت کې زما محترمو وای دا ماشوم ته دا وهل نه دی چې پلار ورکوي مور ورکوي، داسې وهلم نه چې ماشوم چرته معذوره کی په کم ځای باندې یا چې کم دی، نه شریعت دایره کې دننه نو اکثریت رونا یعنی یو رور د خپل کشر رور تربیت کوي، هغه چې کم دی را ټیټی مدرسې ته نه ځي، سکول ته نه ځي، یا په مدرسه کې کام چور دی، سکول کې کام چور دی، نو دلته به بل رور یا چې کم دی مور یا خور دا الله خیر دی مکو داسې نه. دا وهل والله العظیم دا چې کم دی بوټو ته اوبه اچول دي، بوټو ته اوبه اچول دي، دومره فایده مند دي. دا سختی په ماشومتوب کې جاړي موبایل پسې جاړي دي، زړه دې ټپ اوچوي موبایل مه ورکوه. ماشومان بچي دې ناست دي، تا دې قسم وي موبایل به نه رالي، موبایل به نه کولاوې، موبایل کې به ویډیو نه راړې، ټیک ټاک بنان کې ماشومان ناست دي. نو دې ماشوم ته زما عزتمندو په دې ماشومتوب کې چې ته سوې دا ماشوم په هغې باندې عمل نه کوي، خو چې ته سکې دا ماشوم بعد کې زما عزتمندو ستا په قدم باندې قدم دې دا یاد ساتي. نو انشاءالله العزیز دا ډېرې جوهرې او تفصیلي خبرې ما تاسو سره شیر کړي. الله دې وکړي چې موږ او تاسو په دې باندې عمل کوونکي جوړ شو. نو دا خپلې زنانه په ښایسته انداز کې مینې محبت سره پیار سره او زما عزتمندو دا تیزه لب او لهجه تیزه سختی، نو دا به همیشه دپاره ستا بچي تا نه متنفره کي، تا نه به جدا کي. بیا به دې پلار ته دا خپل بچي دا مخ قدرم نه ښي دا یاد. او داسې معاشره کې ډېر والدین هغه چې کم دی سختی به کوله، نو ټول بچي ترې نه لاړه درهم برهم شو، نو هغه پلار په سرو سترګو باندې جاړي. دا د الله د رسول په منبر ناست یم، موږ چې به مور پلار سار مونځ ته پاسولو، مور به راله اوبه ګرمې کړې په یخنۍ کې او زما عزتمندو واشروم کې به یې کېښوستي او دا پلار غریب به مې راغې، دا قرآنونه پراته دي، کله به په سر باندې زور وکړو، کله به په الله بچیه پاس او داسې نه په وخت به راپاڅېدلې، ورته پته به وه چې زما دا بچی د باندې چې زه شروع شم او راپاسو مې دا راپاسېدو کې نیمه ګنټه اړې، نو غریب به په وخت راپاسېدلی او کله به په سر زور کولو، کله به په خپو زور کولو. دا د الله د رسول په منبر ناست یم، ځکه الله رب العزت ورته په کور کې شپږ بچي عالمان جوړ کړ. قسم په رب العالمین نن زمونږ په خاندان کې زما والد صاحب ته خلک پسخېږي، والله بچو ته وګورئ، بچو ته وګورئ، پوره دنیا باندې راج کوي، راج چرته م ځو زما عزتمندو لاسونه فوج لاس ښکلوي، پولیس یې ښکلوي چې څوک دي خلک چې کم د خپلو سترګو سره م لګوي، دا د دین په برکت باندې، دا د مور و پلار هغه نرمه لهجه، هغه خدمت په طریقه تو بچي ته پاسه په یخه یخنۍ کې د بستره ته هلته وغورځوله، اته وایي نیکو کولی شي رامنې نیکو د سره کومه نه زمانه، نو ځان له دې کار وکړه، هغې له دې م کار وکړه. بعضې زنانه خپل خاوند په تیز انداز کې پاسوي. هغه ورځ یو جینۍ راغه په سلګو یې ژړل، مې ولې وایي خاوند طلاقه کړم، وایي سهار مې مونځ ته راپاسولو. خپل انداز دی هغې کې زما عزتمندو په الله قسم موږ هر ځای کې دا جړا فریاد کوو، سختی مه کوئ، داسې خبره بچي ته مه کوه، تانه بچي له مه ورکوو، انګور له تانه مه ورکوو، دا کور به دې ټول ډسمس شي. یو سړي د یو زمري سره ملګرتیا و، زمري سره، او زما محترمو یو ورځ د زمري چرته ښکار کړی و، شکار یې کړی و، نو دا زمری خو وینس کی، نو دا سړی ورته وایي نن دې د دې خولې نه ډېره مرداره بدبو راځي، نن د دې خولې نه مرداره بدبو راځي، واوره په زړه باندې زخم ته ګوره. نو چې کله زمري ته دا خبر وکړه چې نن دې د دې خولې نه ډېره مرداره بدبو راځي، دا زمری غوسه شو په دې خبره، خفه شو، وایي شابه
دا لرګي والا ما په دې سر وه زمری ورته وي زمری ورته وي او که نه مې وی خورم دی هغه مجبورن هغه ډانګي ته لاس کو دا زمری په دې سر باندې وه زمري باندې وینې را ماتې شوې داسې ته وایي ځه دا سړی داسې لاړو زمری داسې لاړو ډېره موده بعد اتفاقا خپلو کې ملاقات شو واورئ چې ملاقات شو نو د خپل ملګري دې سړي ته وایي دا لاس دې راکړه هغه سر باندې ووالو ورته وایي زخم شته اتا چې پې ګزار را کړی وایي نه زخم نشته وایي د زړه زخم مې اوس هم شته د زړه زخم مې چې څه دې ویلو چې د خولې نه دې بدبو راځي زما محترمو میټا بول خوږې خبرې په خپلو خولو کې پیدا کړي په طریقه حکمت بصیرت سره د خپل بچي د سینې ته راجوخ کا دعا ورته کوه سار کې مانځت هم په طریقه مینې محبت سره پاسوه انشاءالله العزیز ستا په بچو کې نوسو کړوسو کې به زما محترم لوی بزرگان محدثین مفسرین مجتهدین داسې خلق به الله ستا په بچو کې پیدا کی چې انشاءالله ټول دنیا به تینا الله په خړو به کی ټول دنیا ته به تینا الله په خیر خور کې د یاد ساتي نو ما محترمو انشاءالله عمل بکو کنه انشاءالله عمل بکو انشاءالله ستا بیبی ده نو عزت هم ستا دی او بې عزتي هم ستا ده بعضې هلکان داسې د خپل بیبي دا کور والا ستا چې کومه ده دا ستا ځان دی ځان دا بدن نه دی دا ستا ځان هغه ستا شرم و حیا ده او ته د هغې شرم و حیا نو دومره بې غیرته وخت راغې د ښځې حالات به بار بیانوي دا ښځه به چې کوم دی د خپل خاوند د کور حالات یو کور کې بل کور کې بیانوي نو دې وجې نه بیا زما عزتمندو دغه خاوند په شرمونو باندې او شرم هر ځای کې بې عزتۍ او دغه شان دا ښځه په قام قبیله کې چې کوم دی د بې عزتۍ په انداز کې څوک هم عزت نه کوي قدر نه کوي غریبه چېرته لاړه شي نو خپله به په خپل کور کې یو بل له عزت ورکوئ نو بار به بیا عزتمند دی دا یاد ساتئ ٹھیک ده انشاءالله د خپلو بچو ته درون لباس داسې نه چې بازار کې دی ولا کپړې واخستې کرامت سے پیسې پوره ورکړي او کپړې تې نه نیمګړې راواخلي انستوڼي پکې نه وي هلکه انستوڼي دې څه کړه تاسو دې ماشومانو ته وګورئ اخو خپل هم دا ماشومه ښایسته یي که نه ښایسته یي دا بار کوڅو کې یو ځای بل ځای او ده ورته دا لباس هم داسې ور اچولی چې ټول بدن یې پکې ښکاري نو دا ماشومه چې سبا غټه شي دا د لبیا غدرنه برقه په سرې دا د لبیا غدرنه جوړا شي نشي دا د ماشومتوب نه زما عزتمندو مونږ او تاسو نه شی څه صوبې شوی دی چا خبره معامله خرابه نو نن نه عزم وکړئ چې انشاءالله دا خپل بچي دا خپلې لوریان خلک څه وایي یو ناست لګې دی سمندر غاړې ته هغه چپې شماري که نه یو بیت نه حساب کې ګډوډ شوی بل راغی وایي پته نه کېده وایي هغه تلونکي چپې پرېږده راتلونکي چپې شماره چې کمې راځي هغه نو نن نه عزم وکړئ انشاءالله هر رقم زندگی څومره مسټیکې شوي په هغې باندې توبه او استغفار آینده چې کوم زما عزتمندو زندگی ده چې دا ښایسته کړو انشاءالله ٹھیک شو د دې خپلو بچو ښایسته تربیت دا خپل بچي مدرسې ته راوله خپله لور بناتو مدرسې هم شته د جنکو مدرسې هم شته او د هلکانو مدرسې هم شته